الغسل على المرأة بخروج المنی منها دے باب کې داخی چې کلا د زنانه نه نطفه ماده منویه خارج شي نو پاغې به غسلی او که به نه وي. موږ مخکې نه ویلي دي چې زمونږ دین زمونږ د ژوند د هر اړخ نه بحث کوي او پاغې باندې زمونږ د عبادتونو د ذکر اسکار بنیاد په هم پاغې حالات وي. انسان چې پیدا شي د ماشومي بچي پس نه پوهېږي تدریجن دی لویږي او د عمر یو داسې حد ته ورسي چې د ده په وجود کې څه تبدیلی شروع شي، جنسي رغبت شروع شي، جنسي میلان شروع شي، آواز یې غټ شي، احتلام یې شروع شي. نو څنګه چې د نارینه پہچان د بالغ کېدو په دې خبره باندې دی چې د ده ترخ کې ویښته راوخیږي یا زر ناف ویښته راوخیږي یا آواز ډډ شي یا د ده احتلام شروع شي، موږ چې ورته د شپې شیطان دوکه کول وایو، نو دا علامات دي د انسان د بالغ والي. دې لپاره عمر نشته دی، دغې حالاتو ته ګوره. بس دا عمر د هغې نه کشید کړی شوی دی، یعنې اجتهاد کړی شوی دی. عموما دا 13 کالو په عمر کې داسې کېږي، لیکن نن سبا لږ زر کېږي. خو د هغې وجه زموږ خوراکونه دي ګرم او دارنګې د بې حیایۍ د څیزونو ډېر عام کېدل دې سره ماشومان بالغوالي ته زر رسي. خو دارنګې زنانو کې هم علامات وي، د هغې سینه دارنګې د هغې جنسي میلان او د هغې احتلام دا زنانو کې هم وي. د نارینه سوچ دا وي چې که دا سوچ زما پیدا شي نو خیر دی، زه به بالغ یم، او که دا د زنانه پیدا شي نو دا به څه خرابه ښځه وي. څنګه چې نارینه وږي کېږي نو داسې ښځه هم وږي کېږي. دا دواړه یو څیز ده. د خپل ذهن لږ صاف ساتئ زنانو په باره کې. څنګه چې نارینه ته د خوراک څښاک ضرورت دی، د آرام ضرورت دی، دارنګې زنانه ته هم د آرام او د خوراک څښاک ضرورت دی. او څنګه چې نارینه ته احتلام راځي، د شپې شیطان دوکه کوي په خوب کې، نو داسې زنانه ته هم راځي. او دا علامات دی د هغې، علامت دی د هغې د بالغوالي. زمونږ ډېر عجیب و غریب ذهنیت دی د پښتنو که بالفرض یو سړی خپل پلار ته ووایي چې ما له فلانکي ځای کې کوېدن وکړه، واده وکړه، نو پلار کوشش کوي دا چې دا پوره کړي. خو که دغه مطالبه یو لور وکړي نو بیا د پښتنو حالت بدلي. ولې ستا په خیال لور یا زنانه دا انسان نه دی، د هغې څه خواهش نه وي؟ دا یو ډېر غلط طریقه ده. یو خو داسې ځای چې هغه ځای مناسب نه وي، غیر مناسب وي، دا جدا خبره ده. څنګه چې بعضې اولاد ته سړی انکار وکړي چې دا ټیک ده ستا به ځای خوښي خو زما نه دی خوښ، لیکن دا نقصان دی. خو دا تمیز او فرق چې موږ کوم خلک کوي دا جایز نه کوي، دا غلط کوي. نارینه او زنانه دواړه د ژوند یو شان پایي دي او د دواړو یو شان ضرورتونه دي، یو شان حاجتونه دي. زمونږ کوشش دا وي او خیال مو دا وي چې سړی کوم خیال کوي د ده فرشته ده، پاک دی، او که هغه شان خیال زنانه وکړه نو کنې دا پلیته ده. په دې باندې خلقو ځان له ژوند تنګ کړی دی. ځان له ژوند مه تنګوئ په دې څیزونو. یو جایز خواهش دی، بس صحیح ده. په دې حدیث کې دغه شانته یو تذکره کوي. دا دومره اوږده خبره ما دې دپاره وکړه چې دا تبدیلی کې مې الله راولي، د دې تبدیلو یو تذکره کوي او کوي یې د هغه چا په خوله باندې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. دا چې لا ام المؤمنین نه وه، زمونږ او ستاسو مور نه وه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي نه وه، نو دا د ابو سلمہ ښځه وه. ابو سلمہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پی ورور دی.
رضاعي رو دی دا ډېره نږدې رشته وه او دا چې کله کونډه شوه نو دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وکړو. کونډې سره واده کول صعب نه دی. دا پښتنو کې دا مصیبت جوړ شوی دی چې دې په کور کې به دوه کونډې لیکن هغه غریبانه یې دغه شان ژوند تېروي او سبا چې د هغې څوکي نه بالفرض خاوند دی مړ شي څوکي یم نه دا چې په کوم حال کې مري نو سړی هغه نشي ویلی خلکو ته. نکاح یو ضروري څیز دی. پکار دا چې په کور کې 2 کسان اوسېږي 3 کسان اوسېږي چې د هغې آپس کې د خاوند او د ښځیوالي تعلق نکاح دی. دا به ورور ډېر مخکې مړ شوي 10 کاله مخکې 20 کاله به دا ښځه کور ناسته وي دلته واده دې وکړي دا خبره دې ختم شي که نه دی که نه شرعن څه قباحت شته نه عرفن نه قانونا خو ښځې به څوک پوهېږي په دې باندې نه ښځه پوهېږي نه پې سړی پوهېږي. دا هغه ام سلمه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې آخر من ماتت من امهات المؤمنین دا آخري بیبي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې چې 61 هجري کې دا وفات شوې ده. نو هغه وایي چې ام سلیم راله. ام سلیم یو بله بوډۍ ښځه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ممکن ده د هغې خپله مسله وي مشره ښځه را ممکن ده بل چا ورته ویلي چې مسله موږ له وتپوس د حیا د وجې باید تپوسونه ځوانان نشي کولی. مخکې د سیدنا علي ذکر مونږ کړو که فرمایل ما نه به ډېره زیاته مزید لخ لیکن چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها په ما واده وه نو دې وجې نه ما تپوس نشو کولی د حیا د وجې. نو ما بل صحابي ته ووایي تپوس وکړم هله او زما مخکې وکړه مخکې ویلی شوی د حدیث. دا بوډۍ را ممکن نه چې د احتلام شوي خو ښکارېږي دا چې دې ته بل چا ویلي. فقالت نو هغې وویل یا رسول الله اے د الله رسوله ان الله لا یستحی من الحق الله د حق په بیان کې شرمیږي نه. د حق بیان دې ته دې کې شرم نشته دی په حق کې شرم نشته. خلک وي په شرع کې شرم نشته. صحیح جمله ده په ټول شرمیږي سمه خبره نه تپوسي. الله د حق په بیان کې شرمیږي. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله نه شرمیږي د بیان د مثال نه. الله نه منې کېږي. هر څومره باریک نه باریکه مسله چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم تپوس کولی شي او دارنګې د الله تعالی نه هم تپوس کولی شي. ولې دا خو زمونږ ژوند دی مونږ مسلمانان یو شاید د هغې تعلق پاکوالي پلیتوالي سره شاید د دې سړي خیال لای چې ګنې زه پاک یم او میانځ کې پلیت یو ټول عمر یې مونځ په هغې حال کې کړي بیا اوسه کوي یا بالفرض دی پاک دی او ځان پلیت ګڼي ورځ الله وي لکه سیدنا علي بل امبل د مزه د وجې نو ځان له تکلیف نه جوړ کړی. تپوس ښه څیز دی تپوس وکړي خلک نو نه ځان په تکلیف کې کوي او نه چې کوم دی ځان ګناهګاري. درست خبره ورته ملوي شي بھائی چې اصل صورتحال لغوي دې ته تمهید وي هغې تمهید وتړو چې الله د حق د بیان نه نه منې کېږي نه شرمېږي. فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت کله چې د ښځې احتلام وشي څنګه چې نارینه احتلام کېږي خلک وي خوب یې لیدلی دی شیطان دوکه خوب کې نو که د ښځې دغه شانتې راشي نو آیا هغه به لامبي. دا خبره لږه مشکل وه. فقال النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مسله حل کړي او دا مسله د نارینه او زنانو دواړو دپاره ده. یو بني آدم خوب ولیدو په خوب کې د هر څه وکړل لیکن منی نه ده خارج شوی کپړې نه دي لوندې نو تش په خوب لیدلو باندې لامبل نه فرض کېږي. لامبل والا هغې فرض کېږي چې د کپړې ګنده شوي دي ماده بار وته ده. دا دومره باریک مسله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چاته کوي زنانه ته یې کوي.
زمون خلک ډېر حیاناک دی دنه که تپوس وکړي زنانه د هغې ته عمل نشي ویلی حال ورته ووایي دا چل داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا رأت الماء او خوب یې ولیده او اوبې هم ولیدې نو اوس پې غسل شته دی فغطت ام سلمہ تعني وجهها وقالت سیدہ ام سلمہ هغې خپل مخ پټ که شرم د وجې او ویې ویل ای د الله رسوله وتحتلم المرأة دا اوس د هغې تجربه کې نشته که یعنی باید سړي داسې دي چې هغه احتلام نه پېژني بالغان شوي دي بېشک لیکن هغې چېرته شیطان په خوب کې نه دي دوکه کړي نو د هغې په تجربه کې احتلام نشته نو هغه دې دا نه وي چې احتلام نه وي ستا په علم کې نشته سیدہ ام سلمہ هم داسې یو ښځه ده چې د هغې چېرته احتلام نه دی شوی نو هغه تپوس کوي چې یا رسول الله وتحتلم المرأة آیا د ښځې هم احتلام کیږي د هغې نه دی شوی ځکه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم او تربت یمینک د تعجب خبره ده ته نه خبر دی تو بوڑھے پکار دا ہے چې ستا تجربه کې وی لیکن تا ته احتلام شاید نه شي او بیا د هغې د پوهولو دپاره خبره وکړه چې ګوره دا ماشوم پیدا کیږي نو دا د یو اوبو نه پیدا کیږي دا د پلار او د مور د دواړو د اوبو د ملاپ نه پیدا کیږي نو که بالفرض دا د یو کس اوبه وي نو بیا به د اولاد شکل یو کس ته ده لیکن اولاد د هغه شکل د هغه څه ټوکړې پلار ته ځي او څه مور ته ځي دا ولې ځي دا الله پیدا کړی د دوو اوبو نه ده بیا کله کله داسې هم شي چې د یو سړي اولاد شي نو پای کې د اثر کمی او د پلار یا د نیکه یا د بر نیکه د هغه آثار به ډېر ښکاري په دې وجه دا چې په هر اولاد کې د خپل هر یو نیکه بې شمېره اجزا پراته وي کله چې الله غواړي نو د هغه شانتې د هغه مشابه کېږي په دې یو صحابي اعتراض کړو چې یا رسول الله زه او ښځه مې یو شان دي اولاد هم بل شان دی نه زما په شان دی نه د هغې په شان دی دا څنګه چللی غلام لا خو نه ده کړی رسول الله صلی وسلم تپوس کوي د نه ستا اوښان شته دی ګډې بیزې هغه نو داسې اوښان شته پکې چې هغه سپین سپین وي هغه یوځي نو بیا ورته ویل دا برګ برګ پکې څه کوي ټول څاروي خو شان نه وي که نه نو هغه ویل او برګ برګ پکې دا ولې برګ برګ دي د دې نکانو کې داسې برګ برګ تېر شوي وو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب مطلب دا دی چې اولاد که د پلار او مور په شان نه دی دا مطلب نه دی چې دا غلا دی دماغ خپل سم که لږ دا چېرته بره نکانو کې څوک دا شانتې به وو نو الله دا د هغې په شانتې کړی دی ښودل دا غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اولاد د پلار په شانتې یا د مور په شانتې کیږي د مور په شان چې کیږي نو ولې کیږي نو دا معلومه شوه چې د هغې نه هم ماده خارجېږي همبستري که کیږي نو په هغې کې تاسو د فقه کتابونه چې وګورئ او بالخصوص هغه کتابونه چې هغه آداب الزفاف باندې نو په هغې کې دا لیکلي چې کله نارینه فارغ شي و دله پکارداري چې دی ځان مطمئن کي چې زما کورواله هم مطمئن شوه که مطمئن شوې نه ده دا خبرې څوک نه ښایي چاته او دې وجې نه د ښځې او د خاوند منځ کې هر وخت جنګ وي د جنګ اصل سبب دغه دې طرف ته توجه کول پکار دي د هغې سیټسفیکشن هم پکار دی څنګه چې نارینه کې دا مسله ده دارنګې زنانه کې هم مسله ده په دې ځان پوهول پکار دي چې دا زموږ دین دی د حدیث مقصد څه شو هغه دا دی چې د زنانه نه که مني خارج شوه او شهوت سره خارج شوی دا نو په دې باندې غسل لازم دی که دا په ویښه خارج شوي نو هم لازم دی او که دا په ودو باندې خارج شوي نو هم لازم دی څنګه چې نارینه نه کله شهوت سره او دفق سره منی خارج شوه نو په ده باندې غسل لازم دی
او کدا خوب کې خارج شوی دا خوب لیدل دی نو بیا هم لازم ده. پس د مسئلې خلاصه دغه ده. اقول قولي هذا استغفر الله.